نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له د نجران نه یو وفد راځي. په هغه وفد کې شپېته کسان داسې وو چې هغې په دې نظر باندې راغله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره څه مناظرې وکړي. دا ډېر لوی او معزز د نجران یو نفر و، یو ټولګی و. په دې کې درې ډېر اهم شخصیات و. یو په دې کې عبدالمسیح عاقب دا په حیثیت د امارت و چې د دا ټوله مجمع سنبالوله. دویم کس په دې کې ابهم السید بلحاظ دا د رای او د تدبیر و، د برایګانې ورکولې، تدبیر به یې ورکولو. او دویم ابو حارثه بن علقمه دا هغه کس دی چې دا د عرب د قبیلې بني بکر بن وائل د هغې نه و. دی واپس د عربو نه تللی او د مذهب اختیار کړی، نو د هغه وخت چې کم بادشاه و د روم، نو هغه دی له ډېر اعلی منصب ورکړ، ګرجې ورله جوړې کړي او د دې ډېر زیات خیال ساتلو. دی چې کله راغه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له، نو په دې وخت کې چې کله کینی نو دی اعتراضات شروع کړ. او اعتراضات چې وکړو نو دا اتیا آیاتونه د دې صورت را نازل شوي دي. په دې کې د دې ټولو اعتراضاتو جواب و. د دې عقاید دا وی چې حضرت عیسی علیه السلام یا خو العیاذ بالله عین خدای دی، یا د هغه بچی دی، او یا په دې دریو واڼو کې یو دی چې کم د دې تثلیث عقیده وه، مور پلار او زوی چې دا دې غلطه عقیده وه. نو د دې صورت چې کم شان نزول دی هغه هم داسې دی چې دا وفد کله را حاضریږي دلته، نو دی خسته د یمن هغه منقش صادرونه اچولي وو. او داسې خلک چې باروبه خلک کله چې راځي نو دا مازیګر د مونځ ټیم دی، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کله مونځ وکړو نو د دیم د عبادت وخت ولته عبادت وکړو. چې کله عبادت وکړو نو د دواړو جهانو سردار مخې ته کینی، دی چې کله خپله عقیده مخې ته یږدي وي څه عقیده ده؟ وی حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي چې حضرت عیسی علیه السلام څوک پلار نشته. خو وایي چې د هغه پلار نشته نو د چا بچی دی؟ نو الله تبارک و تعالی دلته آیات کې د دې رد وکړو. الف لام میم الله لا اله الا هو، الله هغه دی چې د هغه نه علاوه څوک معبود نشته دی. الحی القیوم، پلار زوی به هغه وي چې کم به د پلار د جنس نه وي. چې څنګه پلار خوراک څښاک کوي بچی به هم داسې کوي، څنګه پلار خبرې کوي بچی به هم داسې خبرې کوي. الحی القیوم کې د دې ټولو رد وشو چې هغه حی دی، همیشه ژوندی دی، قیوم و قایمه دی. او انسان چې دی نو هغه حی قیوم نشي کېدی، ځکه انسان له خوب هم ورځي، ارام هم ورځي، ژوند هم شته، مرګ هم شته. انسان په دې شیز کې ډېر زیاته عاجزه دی، په عجز کې مبتلا دی. دویم اعتراض د دې چې کله په دې باندې خوله ټپه شوه نو دی دا وی چې حضرت عیسی علیه السلام خلکو له رزق ورکوي. بس چې خدای شو نو خدای خو خلکو له رزق ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي وی انسان ډیر زیات عاجزه دی، ډیر زیات کمزوری دی. کم یو سړی کې چې کله خپله صفت هغه وینا به بل له څنګه هغه ورکي. حضرت عیسی علیه السلام په خپله د خوراک محتاجه دی. د یو ټیم په هغه باندې هم داسې تکلیف او تنده وغیره لوږه دا خو پرې راتلی شي. زما الله تبارک و تعالی د دې شیزونو نه منزه دی، د دې شیزونو نه بری دی. بیا چې کله د دې دا اشکالات دفع شو، د دې نه دی غلی پاتې شو، نو بیا اعتراض داسې کوي د پیدایش په باره کې. نو د دواړو جهانو سردار ورته فرمایي چې انسان پیدایش چې دی نو هغه الله په یو بهترین طریقې باندې کړی دی، او هغه بهترین طریقې کې دام یو مخلوق دی، دام یو انسان دی، هغه شانتې پیدایش د حضرت عیسی علیه السلام هم شوی دی. ځکه
چې د مور په خېټه کې او بیا د هغې نه پس ته انسان چې کله مکمل جوړ شو بیا پیدا شو نو رو هغه مقام ته دا دی ورسېده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمائی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نے حدیث نقل کړی دی قال حدثنا رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو الصادق المصدوق او دا هغه سړی دی چې ډیر زیات رښتیاونکی دی نه زیات رښتیاونکی نشته. وی الله تبارک وتعالی چې کله د انسان د پیدایش اراده وکړي نو اول دا وړوکی یو نطفه وي یو ساس کې وي بیا مزغه شي غوښه شانتي شي بیا علقه شي د دې نه لږ غټ شي وجود تیار شي او کله چې بیا دا تیار شي نو فرشته راشي په دې رحم باندې کینی الله نه اجازه تخلی الله نیک بخته به وي که بدبخته به وي رزق به څومره وي ژوند به څومره وي دا ټول هر څه هلته ولیکلی شي او بیا یو بنده ټول عمر نیک اعمال وکي تر دې پورې چې د او د جهنم ترمنځ صرف د جنت ترمنځ صرف یو غز یو لیش فاصله پاتې شي فیسبق علیه الکتاب فیدخل علیه النار وی د ژوند دا پاڼې داسې الټه شي چې الله تبارک وتعالی د جنت په جهنم ته داخل کی مطلب خاتمه بالخیر او نشي مخکې نه لیکلی شوی دی تقدیر فیصلې دي. او یو سړی ډیر زیات بدعملی په معاشره کې خلک یې مړه وي د مجلس نه ځان ساته د خبرو نه ځان ساته د ده نه ځان ساته فیسبق علیه الکتاب فیدخل علیه الجنه وی د ژوند دا پاڼې الټه شي الله د انسان توبه قبوله کړي او د جهنم په جنت کې داخل کړي. نو د انسان د تخلیق دا یو نظاره الله ذکر کړی ده نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی او نازل کړی مې تا باندې هغه کتاب چې د مخکینی کتابونو تصدیق کوونکی دی وانزل التوراة والانجیل او تورات او انجیل هم نازل کړی دی الله تعالی من قبل هدى للناس وانزل الفرقان د مخکې خلکو هدایت لپاره د کتابونو وانزل الفرقان د حق او تر باطل منځ کې د قرآن مجید فرق کوونکی دی ان الذين كفروا بآياتنا لهم عذاب شدید کم خلق چې د الله د دې آیاتونو د قرآن د دې کتاب انکار کوي نو دی په سخت عذاب کې والله عزیز ذو انتقام او الله تعالی زبردست بدله اخیستونکی دی. انسان بچانه څه بدل واخلي او چې الله ته د بد رد ویلی دی د هغه د کلام انکار کولم د هغه انکار کول دی نو دا الله له اذیت ورکول چې ته الله له تکلیف ورکې په دې خپل الفاظو په دې انکار نو هغه به تانه زبردست انتقام لري. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ازمکه اسمانونو کې داسې څه نشته چې هغه الله تعالی نه مخفي وي ارسل واضح دی او د انسان علم یو معمولی شانت علم دی که حضرت عیسی علیه السلام واخلي نو دا هغه علم دومره و چې څومره الله غله ورکړی خو الله تبارک وتعالی نه څه پټېدی شي نه څه مخفي کېدی شي تر دې پورې چې د انسان په ذهن کې کله څه خیال راشي د هغې نه انسان الله باخبرې انسان وایي چې یاره ما نه خو هېر شو خو الله ته هغه یادي هو الذي يصوركم في الارحام کیف یشاء وګورئ تاسو څنګه په دې رحمونو کې پیدا کوي لا اله الا هو العزیز الحکیم والله تعالی هغه دی چې کم غالب او حکمت والا دی هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. اول خو روایت کې راځي د اسم اعظم بارکی ابن ابي شيبه په طبراني کې دی فرمایي چې اسم اعظم په دریو سورتونو کې دی یو په سوره بقره کې یو په سوره آل عمران کې یو په سوره طه کې نو هغه وی مونږ چې کله دا وکتو نو هغه الحي القيوم دا په دې درې وانو سورتونو کې راغلي دي نو دغه اسم اعظم دی. اسماء بنت یزید فرمایي وی د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نم اوریدل دي چې دا دو شیزونه دي چې کم اسم اعظم دی یو خو الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم او دویم ځکه چې کله ذکر شوی دغه الحي القيوم دا هغه اسمونه دي چې کم ته اسم اعظم ویل کیږي. حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل وی ظنون ته چې کم
هغه دعا ملو شوې د حضرت یونس علیه السلام ته. وی دې سره چې چا کومه دعا غوسته هغه دعا قبلیږي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمین. کله چې انسان دعا کوي په دا وایي بیا دعا غواړي نو دا دعا د قبلیږي. په یو روایت کې راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو سړی راغو مسجد ته. وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تشریف فرما دی. وی دې سړی مونږ وکړو د دعا غواړي اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض لا حول ولا قوة إلا بالله یا حي یا قیوم برحمتك استغیث. په دې الفاظو باندې دعا غواړي نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی دې سړی داسې دعا غوستا وی چې د دې سړی دعا به نه رد کیږي دې پسې د کومه دعا غواړي. نو دا الحي القیوم دا اسم اعظم دی او چې کله دی خلکو حضرت عیسی علیه السلام له د الوهیت او د الله یو درجه ورکړې ده نو دا خلق په لوی داسې ګمراهۍ کې مبتلا. اور محشر په ورځ چې کله الله تبارک و تعالی تپوس کوي نو حضرت عیسی علیه السلام نه به تپوس کوي. په هغه وخت به ډیر زیات عجیبه روبي هر سړی به په خپله خوله کې ډوبي. که عام یو انسان نه تپوس کوي هغه به په یره کې پروت چې د الله رعب به داسې دی. حضرت عیسی علیه السلام نه به تپوس کوي حالانکه الله تبارک و تعالی ته پته ده خو وی چې کله دې تپوس وکړي چې تا دې خلکو ته ویلو چې زما عبادت کوې نو وی په انسان چې کله یره تاری شي نو د وجود نه خوله ځي او خوله د داسې ځایونو نه ځي چې کم ځای نه د انسان دا ویښته راوځي نو دې ځای نه د انسان خوله ځي. نو په حضرت عیسی علیه السلام به داسې روب راشي وی چې د دې ځایونو نه خولې په ځای باندې به وینه دارې وي وینه به شروع شي. داسې عجیبه روب وي په یو پیغمبر باندې دومره روب دی په عام انسان باندې به ولې داسې روب نه وي. په عام انسان باندې به د هغې نه زیات روب وي. نو دا ده چې دی کمې دا دعوې کړي دي دا ټولې دعوې باطلې. او په قرآن مجید کې دوه قسمه آیاتونه الله نازل کړي دي. یو هغه آیاتونه چې هغې ته محکمات ویلی کېږي یو هغه چې هغې ته متشابهات ویلی کېږي. محکمات هغه آیاتونه دي چې کم واضح دي د هغې حکم هم واضح دی چې کم آیات نازل شو په هغې باندې عام فهم مسلمانان هم پوهېږي صاحب علم هم پوهېږي. بل متشابهات چې د هغې سړی غلط مطلب هم استعمالولی شي بل مطلب هم اغستی شي خو الله تبارک و تعالی وی چې کم خلق غلط مطلب استعمالوي دي زما د عذاب نه ویریږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی داسې وخت به راشي چې خلک به ناست په متشابهاتو به یو بل سره جنګونه کوي او دا خلک هغه دي وی د دې وخت نه ویریږي دا ستاسو د ګمراهۍ ده. یو صبي نامي یو سړی هغه به د متشابهاتو کې نښتی و. حضرت عمر صاحب له چې کله راغو نو هغه صحابو ته خبر ولېږه چې د سره مه کینې وي خلک په بل طرف باندې اړوي. او چې کله عمر صاحب لراغه وی صبیغ راغلی دی عمر صاحب ورته وی راځو یو کوته کې راواغستو ورته ونیو په دا سرسري وه وی ستا په دماغو کې دا خباستونه چلی وی حضرت وی زما د دماغو نه اوس د متشابهاتو خبره تللی ده چې کله د متشابهاتو علم راشي انسان پې نه پوهېږي مثلا الف لام میم کاف ها یا عین صاد یا دا شانتې نور نو په دې وخت کې مسلمان له دا پکار دی آمنا بالله مونږ په دې باندې او په الله باندې ایمان راوړی دی چې څه الله تعالی ویلي دي. نو دلته الله فرمایي هن الکتاب اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ چې دا چا په زړونو کې کغ پروتي د هغې په زړونو کې خیره پروتي فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله نو دی د هغې په مشابهت د وجې نه په فتنې کې پروزي او په تاویلاتو کې پروزي. وما یعلم تأویله الا الله وی د دې تاویل دا نور چاته پته نشته سوای د الله نه. والراسخون فی العلم او چې کم خلق صاحب علم خلق دي سوی یقولون آمنا به زمون خو په دې باندې ایمان دی چې الله نازل کړی دی. کل من عند ربنا او دا هر څه چې نازل شوی دی زما د الله طرف نه دی. وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه قبلی مگر هغه خلک چې کم صاحب عقل خلک دی چې کم خلقو له الله شعور ورکړی دی. بعضې خلک به داسې په دې معاشره کې وګورئ چې ته ورته ډېر هم هغه خبرې وکړي ډېر هر څه ورته وایي د هغه ذهن هغه نصیحتونه نه اخلي هغه هم دا تاوی راته وي نه که نه چې دا خبره داسې شي څنګه به نو هغه پکې هغه کاغې لټي هغه لاره ځان له لټوي. خو قرآن کې
دا کاغې لټول او د خپل د زړه خباثت ظاهرول دا اسلام نه انسان خارجي ګوري کفر ته بوزي. الله دې مونږ راضي شه. الله دې په